بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپو کې مرمین ناصر یاسر خان دی په ترنو ابابکری کې موجود یم. کتونکو دلته کې ومنګه 143 خاندانونو ته چې کوم دی نو فوډ پیکج ورکوو. په دغه فوډ پیکج کې چې کوم دی نو بسکټ شته، دا وګورئ جي، دا چې کوم دی نو دا شته، دا شته، چڼې دي، دا وګورئ جي، او دا چې کوم دی چا چې څه رالیږلي دا وچه چای ده، کپړې چې کوم دي نوي دي، پیزار دي، لوښي دي. په دې کې زه تاسو ته ښیم یو دې کلي کې یو 4 کوره داسې چې کوم دي نو هغه مکمل تلي دي، دغه دلې کپړې روړي. ښه بابا ستا نوم څه دی؟ سجید ګل. سجید ګل. ښه ستا کور مکمل؟ او یې ټولو ته پته لګي. ها ښه ووایه ورته. ته ووایه د باره کې. اصل کې جي اوس اوس د دوی واده شو، هغه سامان هم خراب شو، د ده کور چې کوم ځای کې دی کو تاسو ورغلی او هغه حالات مو کتل بغیر د دوی نه او د څاروو نه علاوه چې هغې ته په وخت روغ کړو، نور باقي هر څه خراب شوي دي. دوی لا اوس هم خپل کور ته نه دي تللی، د بل کور کې لا. صحیح ده. ښه کتونکو ته دې خواشه کتونکو دا وګوره، دا 3 جوړې مدل اسباب او کمبل ورسه ورکه، ولې چې موږ د ده دغه ته وکتل. بیا دې کپړو ته وګورئ، دا نوې نوې کپړې م ورله ورکړئ چې د کور کې په څه ناسه ګزارو شي، چونکې دا خلک د ډېر څه قابل دي، دا پوړو کې د مالګې برابر دي، موږ چې دوی له څه ورکوو. نور شریف خلک دي، بل دا د دې خلکو لا تر اوسه سروې نه ده شوې، څوک نه دي راغلي. دلته کې موږ سره دا رور ولاړ دی، او دا چې هغه زه کم تقسیم کوم د مولانا محمد شفیق صاحب په هدایاتو باندې د هغوی په تعاون سره، نو دا زه دې ځای ته د دې خلکو ډېر بار بار چې کوم دی او زمونږ بل ملګرو زلفت شاه صاحب چې هغوی موږ ته دې ځای نشاندهي کړې وه، ډېره ټیک ټیک نشاندهي کړې وه. دلته کې چې کومې بسترې موږ چاله ورکړې نو د هغوی نه هر څه وړي دی، هغوی له چې موږ بسترې ورکړې 4 دغه له موږ بسترې ورکړې دي، او دې بابا له هم خو ښه زیاتې ورکړلې په 2200 روپۍ باندې او په 2500 باندې یوه بستره ده. نور پیزار چې کوم دی دې کې داسې پیزار دی، دا وګورئ جي چې نوې نوې سپلې دي پکې، دا د دوی نه هر څه وړلي دي. څه به وایې بهارلي صاحب؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان وروره ټولو نه لومړی استادو شکریه ادا کوو، د خیبرنور شکریه ادا کوو، د هغې نه پس د شفیق امیني صاحب خصوصي شکریه ادا کوو چې په دونه سخته کې دې غریبانانو له لاس ورکړه، ځکه چې د دې غریبانانو نوره هېڅ اسره نشته چې کوم زموږ فصلونه تاسو دې خوا لاړ شئ، یو فصل هم نشته، د مزدورۍ چا هېڅ قسم له څه بلکل هغه چانس نه پیدا کېږي مزدوري ترنو کې وکړي. په خپلو پټو کې بیا ګوټ جاري کول هم ختم شو. اوس خبره دې ته راځي چې وروره سوال ته کېناستو، نو خدای پاک دې ستاسو ډېر عزت وکړي، او خصوصي د شفیق امیني صاحب چې مونږ یې ډېره زړه د کومې نه شکریه ادا کوو، د هغه د ټیم تحریک لبیک مونږ یې شکریه ادا کوو، ځکه چې تاسو کم کس یاد کړئ سجید کاکا بالکل د ده کور یې مکمل روان کړی، د کار د استوګنې بالکل یو قسمه دغه نه کېږي، چانس نه جوړېږي. تاسو ته ما بار بار دا کورونه دي دی کې اوښولو، ایوب خان صاحب وایي تاسو په خپله مو کتل چې په هغې کې د رهایش هېڅ قسم له څه ګزران نه کېږي. نو زه بار بار ستاسو شکریه ادا کوم. انتظامیه یاره دلته کې چې کوم دی نو د سرکاري توګه باندې چې کوم دی سم نه وي راغلی، او داسې چې کوم دی کم لکه د پېښور نه یو سړي ځان له امداد کړی دی او چاندې کړی هغه راغلي دي، د جمپ نه راغلي دي یو 2-3 کسانو، بس داسې یو 4-5 کسان راغلي دي، هغوی داسې محدود سامان ورکړي چې لکه ټولو ته نه یې رسېدلی. ستاسو پیوره ضرورته سامان هغه نغري کې پې اور بل شي او بل په خپل کور به پاتې شي. دا پوړو کې د مالګې برابر دي، تاسو ډېر څه حقدار یې انشاءالله چې وړه راشي غټ پیکج رالی ستاسې څه. او تاسو ته بار بار دا وایم چې الف خان وروره تاسو سره هر څنګه ادارې شته، هر څنګه خلک د سره شته، نه زمونږ د دا ځای لږ دې خلکو ته وښایه، دا ډېر غریبانه خلک دي، بېوسه دي، ځکه چې زمونږ خلکو سیاسي اپروچ هم نشته. زمونږ څو پیدا شوي، یو خو سامان رالو، بل هم دله په خیبر نیوز باندې دا 12 بجې به ستاسو بیان چلیږي، او ورسره چې کوم دی نو په میډیا باندې هم چلیږي. د دې نه پس به هم د دغه شفیق امیني صاحب په دغه تعاون سره نور خلک به دې کړي. زه بار بار دا وایم الف خان وروره چې کم کورونه پروتي دي یا چا چې کم دی کمرې پروتي دي، د هغې دپاره هم راله اواز اوچت کړی، دا غریبانان خلک دي، دا په مزدورو کې دا کمرې نه جوړېږي، دا چې کم دی نه جوړېږي، دا به ستاسو په وساطت باندې زه دې قوم ته وایم، د مالدارو خلکو ته وایم چې نن په مونږ یو امتحان دا سبا په تاسو هم کیدی شي، دا راله وکړئ. تا سره لیست یو کسانو دروه ته خپل کار جا سالار صاحب راشه دې خوا ته راشه. ها سالار صاحب
څه خپله پېژنګلو کې څه به نوم وایي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما گوهر نوم دی د جمعیت علما اسلام سالار یم. تقریبا 15 کاله مې په جمعیت علما اسلام سالارۍ کې وشو. الحمدلله زه د الف خان شیرپو د خیبر نیوز د امینی شفیق صاحب ډېر زیات مشکور یم. زموږ علاقې ته د ډېر څیزونو ضرورت دی چونکې په هغې کې چې الف خان شیرپو صاحب د کم د امینی صاحب د اړخ نه کم سامان راوړی دی زه د هغې ډېر مشکور یم. الحمدلله په دې وخت کې به په دې په نغرو کې اور بل شي. زمونږ ترناب چې کم دی په ترنو کې ابابکری محمود آباد دا د ډېر څیزونو دپاره چې کم دی نو ضرورت دی. د دې نه علاوه زمونږ حکومت ته دا درخواست دی چې زمونږ زمیندار خلک یو زمونږ د چا کورونه پروت دي چونکې د دې نه علاوه د پټو باره کې د خلکو چې کم دی صرف ګني لهې دومره والي دي چې هغه یو لیش پاندونه ښکاري او باقي ګني چې کم دی د سیلاب د وجې په ځمکه کې ډوب دي په لهه کې. نو زما د اړخه دا حکومت ته یو ریکویسټ دی درخواست دی چې دی راشي او زموږ سره هیلپ وکړي زموږ امداد وکړي او باقي هر څه د الله د اړخه دي. انشاءالله تاسو ته ما دا مومي چې لیست په جوړ کې چې کوم کورونه مکمل رنګ شوي دي جی د هغې به دغه وکړي ښه انشاءالله. صحیح ده. ښه وروره څه به وایې تاسو؟ ورور مې د مرګر غټولو خبرې وکړې. سیلاب راغلو د 400 ابابکری کندي دا زموږ ابابکری کې ولاړ دا ترنو ابابکری ترنا ابابکری په دې کې کورونه خو ټول ډیمیج دي خو دا زموږ زیاتره انحصار دلته په زمیندارۍ باندې دی. زموږ فصلونه د زمیندارو د څونه چې دي د دوی فصلونه خراب شوي دي. موږ صرف دونه دغه غواړو چې راتلونکي جمع کم دی د خلکو د منډو نه قرضونه راوړي دي هغه قرضونه به ورکوي که دغې او فصلونه شته یې نه. مونږ وایو چې د حکومت د طرفه یا د مالدارو خلکو د طرفه چې دوی سره د قرضونو دغه ورسره وکړي چې سبا څوک د ګریوان نه رانیسي ځکه چې قرض والا خو خپل قرض غواړي هغه ستا ګني ته نه ګوري او نه دا دلته صرف زموږ په زمیندارۍ باندې انحصار دی. صحیح دې ته توجه پکار ده. ها قاري صاحب بالکل جی دې ځای ته چې راورسېدو ظلفت شاه صاحب راته ځای وښود چې ستاسو مشوره باندې دلته چې رالو همدغه طریقه ده مونږ هم لومړي ځل باندې رالو دوی دا ګیله ډېره زیاته کړې چې حکومت هم نه دی رارسېدلی او نور ادارو والا هم چې کوم دي څه ټوټه پوټه هسې کړي دي خو هغه دغه چې د دې د زخمونو مداوا نه ده شوې. نو انشاءالله زمیندارۍ دپاره هم کوو بلکې تاسو کوم څلورو کورونو سروې وکړه انشاءالله دا به مونږ د قائد محترم امیني صاحب په نوټس کې راولو او د دې لپاره چې کوم زموږ تحریک لبیک طرف نه هغه انجینران راځي هغې کې به انشاءالله سروې کې دا هم شاملو او موجوده وخت کې چې کوم سامان ورکو د هغې ذکر تاسو وکړو تر بسکټو پورې پیزار او کپړې او راشن ټول سیسټم پکې الحمدلله موجود دی. انشاءالله بیا به دې ځای وزټ کوو او راځو به دې خلکو ته به چې کوم دی په دې سخت وخت کې لاس ورکړو. ډېره زیاته مننه. کتونکو موږ ورسره دا واده وکړه چې کوم څلور کورونه ډېر زیات رنګ شوي دي چاره چې موږ پکې بسترې ورکړلې انشاءالله د مولانا محمد شفیق صاحب لخوا چې کوم دی د دغې خلکو دغه کورونو ازاله به خوم کېږي چې څه وسې وي ولې چې بله ورځ په دغه کې کم 26 کورونه اوبو کې بهېدلي یو کور ته 50 هزار روپۍ ورکړئ د هغوی په څه نه څه ګزاره وشي. دې خلکو ته د دې خوراکي توکو د کچن د سامان د دوی نه هر څه وړلي دي خو فصلونه د دې خلکو په مکمله توګه تباه شوي دي. کتونکو دغه زمونږ یو کوشش و یوه خصم وه نه سیاست نه احسان دا د دوی خښ دی او دوی لم چې سروړل نو دا ورته وایي چې دا په وړو کې د مالګې برابر دي په ډېر څه قبول کې انشاءالله خو نور داسې پوټ پیکج رالو موږ ته ډېر علاقې پاتې دي نو دوباره به چې کوم دی نو دوی له راځو او دوباره به هم ورکو. ډېره مننه.